أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سورہ بقرہ آیت نمبر 129. پدے آیت کے اللہ جل جلالہ دے ابراہیم علیہ السلام دے غی دعا ذکر کوي چې الله تعالی دا مکی کې چې کله خلک آباد شي نو دلته په دوی کې یو رسول چا د دوی نوی واستوا چا دوی ته د تا آیتونه تلاوت کوي د تا کتاب تعلیم ور کوي او د دوی تزکیه هم کوي. ادین مراد سوکتے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام چې دوی کلا کعبہ شریفہ جوړولا نو دوی مختلف دعاګانې کولې ځکه دلته یا اسم نو نه شهر و نو سو بس پدې لوک بیابان غرونو کې دوی مطلب د کعبه تعمیر شروع کړي وو چې کوم بنیادونه الله تعالی دوی ته ویلی وو او دوی یو دا دعا هم وغوښتله چې الله تعالی په دغه خلکو کې دلته څوک اوسېږي یو رسول ورواستوه چا رسول د دوی نوی او دین مراد خاتم النبیین زمون خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی ځکه چې عربي هم دی مکی هم دی او د حضرت ابراهیم علیه السلام د حضرت اسماعیل علیه السلام د اولادونه هم دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نوروز تے چې څومره هم انبیاء علیہ السلام رغلی ټول د اولادو کې اېدا چې کوم بچي وو اسحاق علیہ السلام ټول پاغه کې دي د اسماعیل علیہ السلام په اولادو کې عرب دی او په عربو کې صرف دغه یو نبی اخری نبی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رغلی دی. دې مختصر تفسیر دا دی تفسیر ابن کثیر په جلد یو صفحہ 184 کې امام احمد ابن حنبل چې کوم کتاب دی مسند احمد اغینا یو روایت د نقل کړای چې حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنہ دا لوی صحابی دی دا تاسو کو چې یا رسول الله دا تاول خبر څنګه شروع شول اول مطلب خبر تاول څنګه و نبوت ولا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته چې زه د خپل پلار ابراهیم علیه السلام دعایم چې د کومه دعا وختي و حاضر او د حضرت عیسی علیه السلام خوشخبریم حضرت عیسی علیه السلام هغه بنی اسرائیل ته خطاب وکړو او قرآن هم مطلب هغه خطاب راهسته دی. عیسی علیه السلام ورته فرمای یا بنی اسرائیل ای بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم ز بشک تاسو طرف ته د الله رسول یم مصدقا لما چې ز تصدیق کوونکی دغه کتاب بین یدی چې مان مخکې دی من التورات یعنی تورات اغه ز تصدیق او مبشرا او ز خوشخبری در کوونکی به رسول یوداس رسول یاتی چار روان دی من بعد د مان شاتا اسمه احمد چې د نام احمد وی صلی الله علیه وسلم. زمون خوږ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم یو نام یعنی مخکینی کتابونو کې دا کوم نام مبارک ذکر دی احمد دی. احمد مطلب ډیر زیات ته الله تعریف کوونکی او محمد اغي کا استوای چې د تعریف ډیر زیات کړی شوی یعنی که څوک دشمن هم وي بیا چې د نام اخلي دا د تعریف کوي الله نام داس ور کړی دی. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وی چې زه د خپل مور خواب یم یعنی زما مور چې کله زه الله تعالی دې په خېټه کې کړم مطلب دې ته حمل علا ورکو په ما باندې حامل شو
نو دې چې کله خوب وکړو چې ما د خېټ نه یو نور پلاو شو چې هغې د وجې نه مطلب د شام محالات روشان شول. نو هغه خوب مطلب خلکو کې دومره مشهور و چې هر چاته پته و چې دا کس چې پیدا کیږي د زنانه نه دا به یو عام کس نه وي، دا به یو عظیم انسان وي. نو مطلب ما تشهیر دومره عام شو چې ابراهیم علیه السلام دعا زیم هغې خلکو کې مشهور کړی یم، الله نه زه وخته یم. عیسی علیه السلام یعنی نور خو مطلب زه ډېر مشهور حتی چې هری پیغمبر د بني اسرائیلو هم زما خوشخبری دوی ته ورکړې ده، او زما مور خوب مطلب چې کوم خلکو کې ډېر مشهور و زه د هغې مطلب نتیجه یم. نو دلته یو خبره دا ده چې بریلیان حضرات چې دي هغه دا حدیث اخري ټوکړه په دې کې پیښ کوي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم نور دی. نو ګوره خوب چې وي خوب کې چې کوم شی وګوره هغه دا مقصود نه چې دا په حقیقت کې مطلب دا نور دی، یعنی بس دا صرف یو روشنايي ده او انسان نه دی، نعوذ بالله. ځکه مخکې تاسو ته ما حدیثونه تیر کړل او د قرآن آیتونه هم دا ثابت دي چې ټول انبیاء علیهم السلام، ځکه دا مکې خلکو اعتراض وکړي دا ته څنګه نبی ته مونږ سره بازارونو کې ګرځې ته خوراکونه کوي او ته مطلب وعدونه کوي. نو الله سبحانه وتعالی ورته چې دینه مخکې چې کوم انبیاء علیهم السلام راغلي هغه به هم بازارونو کې شروع دل هغه انسانانو، البته نبی چې وی علیه السلام په انسانیت کې کامل وي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وایي چې زه مطلب په دا د طریقو باندې زما د نبوت الله جل جلاله دا سلسله داسې شروع کړې وه، او چې کله دای دنیا ته راغی بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلکو ته خبر ورکړ لا نبی بعدی، چې ما نه شاته بل نبی نشي راتلی، نوی نبی به نه وي. ختم بی النبیون، په ما باندې انبیاء علیهم السلام سلسله ختمه کړلی شوله، ما نه شاته نوی نبی نه رادرومي. او بل ځای کې وویل چې یقینا رسالت و نبوت بس دا ختم شول، فلا رسول بعدی ولا نبی، نه به ما نه شاته بل نوی رسول راشي، نه به ما نه شاته بل نبی. ځکه دا د الله آخري کامل او اکمل نبی دی، دې نه شاته مطلب بل نبی الله نه راستوي. نو دا کامل نبی دی، اکمل نبی دی، د الله جل جلاله محبوب دی، د دین به همیشه د پرې، د نبوت به همیشه د پرې. او قرآن کې هم الله تعالی ورته ویل قل پیغمبر ته اعلان وکړه د خلکو ته یا ایها الناس، ای خلکو انی رسول الله الیکم جمیعا، چې زه تاسو ټولو ته د الله رسول علیهم د قیامت ورځې رسه څوک هم راځي زما رسالت د دپاره ټولو دپاره دی. او باقي دا چې په دې آیات کې ګوره په دې دعا الفاظو باندې که سوچ وکې ابراهیم علیه السلام کومه دعا غواړي د بچی اسماعیل علیه السلام ربنا ای زمونږ ربا وبعث تر واستوا فیهم په دوی کې، یعنی کوم کې په دې مکې خلکو کې چې دلته څوک اوسېږي دوی هو مطلب شعر نه دی جوړ کړی، صرف کعبې تعمیر لګیا دی. الله تعالی چې دلته څوک اوسېږي رسولا یو داسې رسول مین هم چا د دوی نه وي، یعنی مکی وي، دوی د نسل نه وي. دا ذمہ داری وسوي یتلو علیهم، دای با تلاوت کوي دوی باندې آیات کدتا آیاتونه. نو دا معلومه شوه چې د قرآن تلاوت زده کول هم دا ضروري ده، د نبی ډیوټي ده چې خلکو ته تلاوت هم ورزده کړي. یو د قرآن تفسیر معنی وغیره دي، یو د قرآن الفاظ و تلاوت دي، دا هم ضروري دي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به دا هم خلکو ته ورزده کول، یعنی قرآن صحیح ویل تلاوت کول او دارنګه قرآن یادول دا هم مطلب د نبی ذمہ داری ده. نو اوس چې کوم خلک وایي چې یاره اوس کمپیوټر موبایل کې قرآن دی حفظ ته ضرورت نشته په زمانو وغیره باندې، دا سه غلطه خبره ده. ځکه جمعات کې تراویح کې امامت کې به کمپیوټر موبایل به کېږدو او دا قرآن نعوذ بالله که چرته نسخې ختم شولې، لکه په عراق باندې مخکې یو حالات راغلی ټول کتابونه یې ورنه اوبو ته واچول چې کم از کم حافظانو په سینې کې د قرآن محفوظ وي چې دوی په خپل حافظوي باندې بیا لیکلی شي واپس. نو قرآن مجید تلاوت څه دی، دی هم ځان ته یو اجر دی. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې الله جل جلاله فرمایي چې کوم انسان
د قرآن تلاوت زما د ذکر نه مشغول کو او د ما نه غختلو نه مشغول کو. یعنی کوم سړی او خاصه په تلاوت باندې لګیا دی دته دومره وخت نوي چې د ما ذکر وکي نور ذکر یا ما نه سوالونه وکي ا تلاوت مشغولتیا د وجنه زبدته دومره زیات ورکو چې مطلب څوک ما نه غواړي زب په غینه هم زیات ورکو چې څوک ما نه سوالونه کوي په غینه به هم زداته زیات ورکو. یعنی دا د قرآن د تلاوت برکت دی او دا ځکه چې قرآن د الله کتاب دی د الله کلام دی او د الله کلام په نور کلمونو باندې داسې فضیلت دی الله تعالی وایي چې لکه ما فضیلت چې په مخلوق باندې دی او الله فضیلت او انتها نشته دی. او دارنګ نور بلا احادیث مبارکه دي چې د قرآن تلاوت هم د ځان ته کار دی ځان ته ثواب دی. نو د وجه نه صرف قرآن تفسیر معنی هم نه دی مطلب تلاوت صحیح کول هم ضروری دی. البته فرض دومره دی چې په منځ کې فرض قرات پاده کیږي واجب چې واجب قرات پاده کیږي. یعنی سوره فاتحه د چې صحیح وي او کم از کم 3 سورتونه د صحیح ادا کړي بیا تا فرض واجب مقدار ادا شو دین شاته مطلب سنت مقدار دی او ټول قرآن صحیح زده کول دا ډیره بهتره ده. او کم از کم په محله کې په کلی کې یو حافظ جوړول دا ډیر ضروری دي. نو قرآن د رسول یو ډیپټي دغه دا چې دای بحال کو ته قرآن الفاظ تلاوت کوي. نو سو د الله جل جلاله رسول نشته د دنیا کې ادم میشن دا اوس مونږ تاسو کو دا د مسلمانانو ډیپټي دا چې قرآن خپل صحیح زده کول بیا نور کسان ته ورزده کول. او دومره ډیپټي دا ويعلمهم او دوی ته بدای تعلیم ورکوي الکتابه د کتاب دینا مراد څه شو دینا د قرآن چې کوم احکامات دي تفسیر ځکه تلاوت مخکې یتلو تلاوت ته وای نو دلته مطلب دی قرآن د کتاب علم دینا مراد دا شو چې دای په مطلب قرآن او قرآن تفسیر په کوم انداز سره قرآن تفسیر په غي طریقه باندې چې کوم تفسیر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صحابه ته شویلای دی صحابه او تابعین او تابعین او تبع تابعین په دې سلسله سره چرغلای دی. ځکه ځان نسو قرآن تفسیر چې بینوي مطلب صرف اردو یې زده کړی وي یا لږ عربي زده کړی او دینه ورسته مطلب دی خپل رائے قرآن کې دا گمراه شي او خلک هم گمراه کوي. نو قرآن تفسیر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په طرز باندې نو قرآن تفسیر زده کول هم مطلب دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم میشن دی دا یو ځان ته کار دی. او ځنه اوس په امت کې کسان غلي چې دا قرآن هو مطلب دی الله یو میسج دی یو پیغام دی لہذا پیغام چې څوک ته راوړي هغه ذمہ داری ختم شي استاد ذمہ داری د خپل زده کوه. دوی وایي چې حدیث یا رسول په دې کې ضرورت نشته دا گمراه فرقه ده. د قرآن بقاعده ډیپټي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دې آیت کې ذکر ده. او دارنګ سورې نحل کې الله تعالی فرمایي وانزلنا الیک الذکر پیغمبر مونږ ته دا نصیحت دا قرآن نازل کړی دی لتبین للناس دې لپاره چې ته خلکو ته دا بیان کې. وګوره د قرآن اول بیان اول کار دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. اوس مونږ چې چاته قرآن بیانو په غي طرز بیانو چې دنه مونږ ته په سلسله وار کوم قرآن تفسیر غلای دی ځان نه بده کې څوک خبره نه کوي. او بل ډیپټي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم والحکمت چې دای به دوی ته حکمت هم ورشوي. حکمت نه سم مراد حکمت مبارک کې د مفسرین حضراتنا مختلف روایت راغلي دي. مجاهد رحمت الله علیه فرمایي چې حکمت دې توای چې مطلب د قرآن کوم فهم دی د قرآن کوم علوم دي دا ورنه مراد دي چې په کوم شایونو سره قرآن زده کیږي د قرآن علم زده کیږي. او ځنه حضرات وایي چې دینا مراد د قضاوت احکامات دي چې فیصله پکول شي. او ځنه حضرات وایي چې حکمت نه دلته مطلب یعنی تفسیر علم او عمل یعنی هر هغه شی چې په غیبه انسان دین کمپلیټ کیږي هغه مسائل. نو مطلب دا شو ځنه مفسرین حضرات دا هم فرمایي چې حکمت چاته وای د قرآن چې کوم بری کې مسائل دي د قرآن چې کوم بری کې مسائل دي مطلب عقاید وغیرہ دا ټول ورنه مراد دي. خو به هر حال
د کتاب نه مراد قران پاک تفسیر دی او د حکمت نه مراد یعنی هغه علوم چې په دې سره قران چې کوم علوم دی هغه ته سړی راسي او په دې سره د انسان دین کا مليږي دینه مراد حکمت دی په دې کې اوس به مطلب او د قران علوم او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم حدیث همرال ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم احادیثونه بغیر قران پیژنګلو دا مشکله ده نو ابراهیم علی السلام فرمایي چې د ډیپټي دا غوي وی علمهم الکتاب او دای د خلکو ته کتاب ورشوي یعنی د قران تعلیم ورکوي تعلیم نه مطلب دا تفسیر والحکمت او حکمت ورشوي یعنی د قران چې کوم مسائل دي او هغه مسائل چې په غي سره د انسان دین کاملي او بل دا ويزکیهم او دای به دوی تزکیه کوي ويزکیهم تزکیه دي ته وایي چې دوی د زړونو نه کینا بغض حسد تکبر او چې څومره غلط صفاتونه دي دا بټول دی دوی نه وباسي دوی ته به صفاتونه ورشوي عبادت کول ښه اخلاق همدردی وغیرہ وغیرہ څومره ښه اعمال دي تزکیه دی ته وایي چې مطلب بد صفاتونه انسان نه لري کې ښه صفاتونه ښه عادتونه ښه اخلاق ورشوي نو د ډیپټي به دا هم نو اوس دینه معلومه شو چې کوم علما چې واقعي د قران او حدیث متبعين دي وا د تصوف کار کوي مطلب د خلکو د باطن صفائی کوي نو غي سره تعلق هم ساتل پکار دي ځکه قران هم بیان دی الله تعالی فرمای یا ایها الذین آمنو اے کسانو چې ایمان مو راوړی اتقوا الله تاسو د الله نه ویریږئ وکونو تاسو شامل شئ مع الصادقین د صادقینو سره غي کسانو سره چې په خپل عمل او په ایمان کې خالص دي صادق دي د دوی عمل صحیح دی دوی دین صحیح دی نو غي سره تاسو شامل شئ هغه تاسو هم مطلب صحیح کی ځان سره نو تزکیه هم مطلب د باطن صفائی دا هم یو ځان ته علم دی چې دا د الله په ذکر سره کیږي او دې د پر مطلب خپل د شریعت چې کوم متبعين علما دي هغه د سلسله کې کار کوي انک بشکل تعالی چې انت العزیز تو عزیز عزیز هغه ته وایي چې دا مطلب سپر پاور وي په هر چا قدرت وي هر څه کولای شي عزیز دی ته وایي الحکیم حکمت ولای